موږ به دم کوو د کینسر او الحمدلله الله پاک د قرآن په برکت سره ډېر خلک ښه کړل. مولانا ساجد صاحب د دم خو د ټولو نه یو لوی صفت دا دی چې دی صرف د الله رب عزت په کلام باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اذکار مسنونه باندې داسې دم کوي چې هغه ټول خلک په خپل غوږونو باندې اوري، داسې نه چې پټ دم یې چې سی وویل چاته پته هم نه لګي چې نه ویل سره دم چوخي وکړي ساختم نه، داسې خبره نه چې چا اپر کړی دی چې یا د پیسو میسو، نو موږ ورته دا ویلي چې خیر د پیسې کې د الله ستاسو نور هم خیرونه برکتونه واچوي، تاسو داسې وکړئ مهرباني وکړئ چې په دغه پیسو باندې 4 میاشتې تبلیغ کې ولګوئ. مولانا ساجد د مومند جنسۍ او دا کوړه خټک نه فراغت شوی دی، ریوڼ کې هم سبقونه ویلي دي. موږ به دم کوو د کینسر او الحمدلله الله پاک د قرآن په برکت سره ډېر خلک ښه کړل. هغه موږ په خپله سی کړو، دا چینل والا به راتلل، هغوی به هم لیدل، هغوی به دې تپوسونه هم کول. بیا موږ لاړو کال له تبلیغ کې، بیا د کال له تبلیغ نه پس چې کوم دی موږ اوس رالو الحمدلله هغه خپل هغه چې کوم دی د کینسر هر څومره سخت مریض او دا 10 منټه صرف کښېني او موږ پې صرف خپل اجازې ورچوف کړو چې هر څومره سخته یې به ختمېږي. دا د الله د طرفه موږ ته یو الله ډېر خوشحاله چې الله موږ له زموږ د ژبې نه خلکو ته خیر رسوي. داسې د کینسر د شوګر د فالج ډېرو کې اولاد شوی دی او ډېر مسلې داسې وي چې هغوی به راغلل یاره زموږ چې کوم دی داسې د رشتو میشتو هغوی له به خپل وظایف ورکړل، هغوی له به الله جل شانو کوي، الله موږ یې نشو کولی او په قرآن باندې کوي او په دین باندې کوي. داسې مریضانو چې ترکیه اسپتال را واپس کړي، هغه خان هغه اسپتال را واپس کړي او الحمدلله هغه مریضان الله ټیک کړل. شوکت خانم اسپتال ته چې موږ هغه مریضان هم دم کړل، هغه ډېر کلونو علاج چې کوم دی هغه شوی او الله په قرآن سره دغه موږ یو شاد او کلونجي زیتون دا دمو په هغوی له الله شفا ورکړي. جی موږ ته چې چا اپر کړی دی چې یا د پیسو میسو، نو موږ ورته دا ویلي چې خیر د پیسې کې د الله ستاسو نور هم خیرونه برکتونه واچوي، تاسو داسې وکړئ مهرباني وکړئ چې په دغه پیسو باندې 4 میاشتې تبلیغ کې ولګوئ او چې وخت لګې تبلیغ کې نو بیا به دې الله ښه کوي. او که داسې چې کوم دی زما خو دغه ده، اوس د هر چا خپلې شکرانې دي، څوک پیسې دي، موږ خو دغه شی موږ دا په تبلیغ کې ولګوو په زرونو او تعداد ډېر زیات روانو. او بیا موږ لاړو کال له، نو د هغوی د وجې چې کوم دی اوس 10 او 15 داسې مریضان هغوی ته زه یم چې رابطه کوئ، رابطې نه بغیر مه راځئ. فی الحال خو زه چې کوم دی دا وظایف ما څه خپله دي، دا چې کوم وخت په دې باندې لګېدلی دی زموږ دا خو لږ وخت غواړي، دا اجازې چې کوم دی دې به خپل وظایف یې هغه پاخه شي او بیا هغې نه پس انشاءالله العظیم نور به هم خلکو له ورکوو. دا خو موږ وایو چې هر چا له ورکړو چې فایده ورته ورسي. بلکل جي دا ښه کار نه کوي او یو مریض چې کوم دی هغه تکلیف کی مصیبت کی او ته چې کوم دی د هغه نه دی دا سوچي چې دنه به زه پیسې والم او د هغه په جب باندې دې نظر وي، دې کې الله بیا هېڅکله شفا نه، شفا خو الله ورکوي. پیسې چې کوم دی او دا هر څه الله څه ډېر دی او هر څه خزانې الله څه دي چې ته د انسان همدردي درسوي چې دته خیر ورسي او د دنیا او د آخرت دواړو غم یې کوي. موږ د دنیا غم هم کوو، د آخرت غم هم وایو چې خدای دنیا هم ښه کړي آخرت هم ښه کړي. د هغې دپاره ورته موږ وایو 4 میاشتې تبلیغ کې ولګوئ. اکثر بیماران ته موږ وایو موږ سره رابطه کوئ او د تلو راتلو سیسټم داسې موږ ډېر نه کوو، موږ ورته هغوی ته ځای وښیو چې دې ځای ته راشي. جی کراچۍ ته به زه چې کوم دی د خلکو غوښتلم په هفته کې به 2 ځل چې کوم دی تلم راتلم، په جاز کې به زما ناجانه کېدله سخت مریضان، ځکه چې هغوی به ډېر سخت وو، نو هغې کې به موږ چې کوم دی هلته به هم دمول، بیا به واپس راتلل. رابطې نمبر زموږ 0343 94 93 562، یو نمبردار او بل 0343 94 52 813، په دې 2 نمبر باندې رابطه موږ سره کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه الله دپاره او درود و سلام په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. حضرت مولانا ساجد صاحب چې نن سبا د کینسر معالج یادیږي، فالج شوګر وغیره، چې دا نن سبا په دنیا کې یو مشکل ترین بیماری نه دي او د دې علاج انسانانو ته ډېر په مشکله باندې ملاویږي او د تکلیف د بیماری سره دا ډېرې موذي بیماری نیم دي. نو مولانا ساجد صاحب زما د ډېر وخت نه ملګری دی او دی به مخکې د ادم یک ادو کوي یو ځای بل ځای باندې خلکو له کول، بیا د هغې نه بعد د دې ویډیوګانې وشوې، دا ډېر مشهور شو، هغې باندې مخکې لاړ. نو بیا ما ته ساجد صاحب ویل چېرې تاسو راځئ زموږ سره په دې دم باندې شریک شئ. دې سره زه ډېر وخت په دې دم کې یو ځای باندې پاتې شوی یم. الحمدلله د کراچۍ، اسلام آباد، بلوچستان، کوټه وغیره، باجوړ، دلته خپله مومني جنسي د ټول نه داسې خطرناک بیماران راغلي چې د هغې د علاج هېڅ اندازه هېڅ درک نه و. نو د مولانا ساجد صاحب د دم خو د ټولو نه یو لوی صفت دا دی چې دی صرف د الله رب عزت په کلام باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اذکار مسنونه باندې داسې دم کوي چې هغه ټول خلک په خپل غوږونو باندې اوري، داسې نه چې پټ دم یې چې سی وویل چاته پته هم نه لګي چې نه ویل سره دم چوخي وکړي ساختم نه، داسې خبره نه ده. مولانا صاحب بالکل براح راست بلکې په میګ او په لوډ سپیکر باندې دم کوي. نو په دې وجه باندې دې دم زموږ ډېر خوښ دی او دغه رنګې د خلکو هم په دغه طریقې باندې ډېر خوښېږي. بل دې ډېر اخلاصمند دي، دا خپل دم چې کوي دا ډېر اخلاصمندۍ سره په دې باندې کوي چې د بیمار سره ډېر تشویش ډېر فکر وي، بلکې د بیمار جب باندې دی بالکل نظر نه وي. نن تاریخ په دې چېرته د بیمار داسې پیسې اخیستې هم نه دي او نه داسې مطالبه کړې ده. یعنې داسې بیمارۍ چې د چا لاسته دا دم راشي او هغه داسې بیماریانو علاج کوي، نو هغه د یو بیمار نه په لکونو باندې روپۍ اخلي، ځکه دا بیماران لکونو روپو ته
دغه ورکولو ته دغه د آمادۍ چېرې موږ ورکړو چې موږ د دې تکلیف نه خلاص شو. لیکن مولانا صاحب د هغې شکرانه صرف دا ده چې یاره تاسو 4 میاشتې ولګوئ د علماو او دغه رنګ د مدارسو سره تعلق ساتئ، د دین سره جوړاو ساتئ، خپل بچي مدرسو ته راولئ، بس دا زما د دم شکرانه ده. نو د ډېر بیماران چې هغه بالکل لاعلاجه په کټونو کې پراته وو، د کټ نه پاڅېدلی نه شو، ما په خپلو سترګو باندې کتلي دي چې الحمدلله هغه د لرې لرې علاقو نه واپس په خپله راغلي دي او دلته زموږ سره په کټ کې ناست دي، دوباره 3 بارې دم کړي دي، شفا میلاو شوې ده، بیا تللي دي. او د مولانا صاحب خو د پیر په ورځ باندې دم کوي مومندو کې، ضلع مومند کې، هلته ښکاره د حاجي ارشد او حاجي رنګین صاحب په حجره کې د ټول خلکو ته معلومه ده. د دې نه علاوه باقي ورځې چې کوم دي د مولانا صاحب نمبر تقریبا 2 یا 3 نمبرې دي، هغې باندې خلک رابطه کوي. چې کوم ځای ته د مشکل ترین بیمار یعنې آسان بیماران نه، هغه بیماران چې هغه راتلی نه چې هغې ته تکلیف وي، نو بیا مولانا صاحب کله کله ورسره موږ هم یو لاړ شو، هلته دم هم هغې ته وکړو، بس بیا واپس راځو. غریبانان خلک یې هغې لکونه کروړونه وس نه کېږي، دا یو اسان علاج روحاني علاج دی. الحمدلله لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې دنیا ته الله رب العزت داسې یو بیماري نه ده رالیږلې چې د هغې شفا نشته دی، او موږ ګرځو موږ ته شفا نه میلاویږي، هسپتالونو ته دغه رنګې ډېرې ډېرې خرچې کوو، په لکونو روپۍ لګوو، بیا زموږ بیمار داسې شي چې اخیره کور ولم تنګ راشي د هغه تکلیف د وجې نه، او هغې پیسې هم ډېرې ولګي، نو بیمار وفات شي. او الحمدلله دغسې بیماران چې هغې د مرګ په حالت کې پراته وو او مولانا صاحب هغې ته فی سبیل الله دم کړی دی، شکرانې صرف 4 میاشتې تبلیغ ده، الحمدلله الله رب عزت هغې ته شفا ورکړې ده، الله رب عزت هغې د خپل دین او عبادت دپاره ټیک کړي دي. خلکو دپاره خو موږ دا میسج ورکوو صرف د خدمت خلق په نظر باندې او د هغې د فایدو په نظر باندې، او په دې خبره باندې چې دا نن سبا خلک د سحر جادو په نوم باندې لوټ کېږي او هغې کې بیماري بدلی، او دا چې کله دله ورشي نو هغه سحر جادو ولا ورته وایي یاره تا باندې سحر جادو شوی د کوډې شوي منترې شوي او ستا د تعویضونه راغورځوم، د هغې دپاره داسې چلي دي، داسې ګران ګران کارونه هغې ته شرایط هغې ته وایي، نو د هغه د وحظ نه باري، نو بیا ورته د پیسو ډیمانډ وکړي، دومره پیسې ما ته راکړه، دا ټول شیزونه به تا ته کوم. نو دا ټول هسې ډسکلي دي، غلطې خبرې دي، خلکو نه په یو غلطه طریقه باندې پیسې اخیستل کېدي. نو د کینسر فالج او دغه رنګې د اولاد د نه کېدلو د مولانا صاحب د دې علاجونو سره سره مولانا صاحب الحمدلله د سحر جادو د توړ نظر بد وغیره دغه علاج هم ښه په اسانه طریقې باندې کوي، په د قرآن مجید په آیتونو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه اذکارو مسنونو باندې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، ښه په اسانه طریقه باندې د سحر جادو توړ د نظر بد ختمېدل مولانا صاحب هم د یو علاج معالجه په دغه طریقې باندې کوي.